چې د الله رسول فرمایلی دي چې من قرأ قل هو الله احد 50 مره، کوم انسان چې 50 ځلې قل هو الله احد صورت وویلو، 10 ځلې اوس وویلو، 10 بیا وویلو، په هرې طریقې سره 50 ځل پوره کو، نو الله رب العالمین به څه ناشنا بدلې د انسان ته ورکي. اوله بدله غفر الله له ذنوب 50 سنه، الله رب العالمین به د انسان ته د 50 کالو ګناهونه معاف کړي. او که د انسان 50 سال عمر وي، 30 سال عمر الله به ورته د 30 سال ګناهونه معاف کړي، بقیه 20 سال به الله ورته په نیکۍ بدل کړي. زما رب سره کمې د څه دی؟ زما رب خو غیرتي ذات دی. دویمه بدله الله رب العالمین به د انسان ته 15 کورونه غټ غټ د یاقوتو د مرجانو په جنت کې جوړ کړي. د الله رسول فرمایي چې من قرأ 10 مرات، چا چې دغه صورت قل هو الله احد 10 ځلې وویلو، په یو 10 ځلې یو بنګله جوړیږي، نو ته چې 50 ځلې لولې تقریبا 15 بنګلې تا ته جوړې شوې په جنت کې. او ناشنا فضیلت او ناشنا نقطه په دې حدیث کې دا واوره، په کوم حدیث کې چې دا خبر راشي چې په دې عمل سره تعالی په جنت کې کور جوړیږي، نو ته پوه شه چې په داسې وخت کې به ته مړ کېږي چې ته به مؤمن وې، ستا خاتمه به په ایمان سره الله به درنه راضي د مرګ په وخت کې، ځکه په جنت کې کور درته جوړ شوی دی، او په جنت کې کور خو مؤمنانو ته جوړیږي، نو ته چې کله مړ کېږي مؤمن به یې. درېیمه بدله الله رب العالمین به دومره اجر درکړي لکه تا چې د قرآن کریم 14 ختمونه کړي. ځکه حدیث کې د الله رسول فرمایي 3 ځلې قل هو الله احد صورت ویل دا د پوره قرآن سره په اجر کې داخل دی. نو ته چې 50 ځلې لولې 3 ځلې حساب کا تقریبا 14 ختمونو اجر دی وګټلو. او څلورمه بدله دا چې دا حدیث ته بل چاته ورسولو، کور کې مور ته، خور ته، همدغه شان د ښځې ته، ملګرو ته، نو څومره اجر چې هغوی ګټي دومره اجر کې ورسره تم شریکې. د الله رسول فرمایي چې من دل علی خیر فله مثل اجر فاعله، چاته چې یو نیک کار وښودلو نو څومره اجر چې الله هغې ته ورکوي دومره ورسره ته شریکې. نور علما مفسرینو ډیر فضیلتونه بیان کړي. دغه صورت سره په انسان باندې د رزق دروازې کولاویږي، غمونه پې ختمیږي، مشکلات پې ختمیږي، بیماریانې پې ختمیږي. زما عزتمندو د دې صورت د ویلو موقع زما او ستا سره ده، ځکه د ځمکې خېټې ته نه یو ورغلي. د هغه خلکو نه وخت تللی دی څوک چې سترګې پټې شوي دي او د ځمکې خېټې ته ورغلي. زما عزتمندو په ما او تا به هم داسې وخت راغلی چې د ځمکې خېټې ته به ورغلی یو، بیا به موقع نه نیکي وګټئ نیکي.